بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه چې کوم دی نن راغلی یو د LRH هسپتال کې ولاړو زمونږه یو نیازبین کشر فضل امین چې کوم د باچا خان یونیورسيټي یو سټوډنټ دی او هغه سره دنده ناخوشګواره واقعه شوې ده د پولیس د طرفه په 400 کې مونږ راغلی یو هغه بره اپریشن شروع دی د ټول نړومبې خو مونږ دواګو د الله نه دا سوال کوو چې الله تعالی غله صحت ورکړي الله په خپل حفاظت کې وساتي مونږ ټول دواګو او ان شاء الله د الله تعالی نو امید ساتو چې الله تعالی به خپل کور ته په خیر خیریت رسېږي که خیري خو دا نن چې کوم کار شوی دی دا مونږه د عوامي نشل پارټۍ د طرفه خپل ملګري مونږ سره ولاړ دي زمونږ فضل خالق خان مونږ سره ولاړ دی زمونږه چیرمین هم دی ډپټي سپیکر هم دی او چې کوم دی نو فضل امین ورور د ده بچی دی فضل خالق خان زوی دی نو مونږ دا خاص توګه باندې د DPO 400 نه دا سوال کوو او احتجاجن دا ورته وایو چې په 2 ورځو کې دننه دا کم ستاري ابابیل فورس دی پولیس والا چې کم دا کار کړی دی او دا کم ظلم یې کړی دی موږ د دې شدید الفاظو کې مذمت کوو او تا ته دا خپه احتجاجن باندې احتجاجي طریقې سره دا وایي چې بھئی 2 ورځو کې دا کم کس چې دا ډز کړی دی دا پولیس والا دا دی گرفتار کړی شي د ده خلاف دی قانوني کاروایی وشي دا نه چې ستا د پولیس فورس دی ستا د پولیس والا دی نو ته په شو درېږي او ته به چې کوم دی نو د FIR له غلط رنګ ورکې یا به بل څه لیکې مونږ د دې FIR غواړو او د دې کس چې کوم دی نو گرفتاری غواړو په 2 ورځو کو DPO 400 دا په 2 ورځو کې دا کار ونه کړو دا کس گرفتار نه کړو او د ده خلاف FIR ونه کړو نو موږ به بیا چې کوم دی د عوامي نشل پارټۍ چې څونه مشران دي چې څونه ورکران دي موږ به بیا د DPO 400 د دفتر مخې ته احتجاج کوو بھرپور طریقې سره او چې کوم دی نو موږ به بیا د ده نه هر قسمه تپوس کوو 2 ورځې موږ دله ورکوو چې 2 ورځو کې زموږ FIR به کوې او 2 ورځو کې به دا کس دننه به دا کس گرفتار کوې DPO به زموږ ذمواري خو دا نه شو بیا به موږ مخکې خپل لایعمل کوو آصفة بس خلينا نشوف